بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سورة بقرة 210 نمبر آیت. دي آیتونو تعلق مخکنی دا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم سره تعلق. دغه ځکه موږ دا ویل چې کوم واضح آسماني شرعي دلایل او آسماني دین دي، دغه واضح دین نه منله په دې کې غیر خیر کول او باندې هلي جوړول دا سبب د دې چې په تاسو باندې په دنیا کې څه عذاب راځي او تاسو به خرابوي. اوس دې ځکه کې کوم چې ازلی بدبختان دي دغه علامات او علامات ذکر شوي دي مخکې هغه بارکه الله تعالی وایي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. دغه ازلی بدبختان نور انتظار نه کوي، هل ينظرون دې انتظار نه کوي الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، مگر دا چې ورته راشي الله تعالی په سایه د وریځ کې په خپل باندې والملائکه فرشتي متراش وقضي الامر په سره د کار وشي بری دنیا کې اخرت په سړي بری دنیا کې وشي. ندی حاصل دا دي چې دغه خلق د نبی عليه السلام په معجزو باندې یقین نشته، د نبی عليه السلام په سیرت او کردار او اخلاق یقین نشته دي، په قران باندې یقین نشته دي، صرف د دې خبرې معنی دې خبرې انتظار د الله تعالی په خپل راشي په خپل ورته وي او الله خپل دې راځي نه، نو حاصل دا چې هم دغه څنګه گمراهان او مجرمان به پاتې کیږي. وإلى الله ترجع الأمور، او خاص الله ته پس کېدل ټول کارونه. حاصل دا چې دغه مجرمان به الله مخې ته ورځي او الله تعالی به سره پوره حساب کوي قیامت ورځ باندې. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. دا دلیل نقلی دی په دې مسله باندې چې واضحه احکام او واضحه دلایل نه منل دا سبب د عذاب دی. په دې باندې واقع د بنی اسرائیل هغه دلیل په تور باندې پیش کیږي. الله تعالی وایي سل تاسو وکړه بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه. بنی اسرائیل خبره مخکې من کړی و چې بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد تویل کیږي او اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی په عبرانی ژبه کې. اس طرح په عبرانی کې دا بنده ته وایي، ایل په عبرانی کې الله ته وایي. نو دې ته په عبرانی کې خلکو اسرائیل په دې معنا سره وایو چې دا ډېر بزرګ او دیندار او با اعتماد کسو تکاریدو، نو خلکو خپل طرف نه اسرائیل لقب ورکړو، لکه زمونږ په اصطلاح کې د خلک بزرګ وایي. نو الله تعالی وایي تاسو وګورئ د بنی اسرائیلونه یعنی د یعقوب علیه السلام د اولاد تاسو وګورئ کم آتیناهم سمر من ورکړیو من آیات بینه، آیاتنا واضح کارا واضح آیاتنا ورکړیو یا دلائل واضح یا احکام واضح د ټولو یو مطلب. ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هغه سوچ بدل کی نعمت د الله تعالی ورسته د هغه نه ورته راغلی. نعمت بدلولو معنا دا چې د هغه شکر ادا نه او د نعمت نه مراد د الله تعالی دین دی، هغه دین چې هغه علم چې انسانان ته راورسیږي، خواکه په سهولت سره راورسیږي، خواکه په مشکلاتو سره راورسیږي. چې کله د الله تعالی احکام او دلایل تاسو سره راورسیدو د الله تعالی دین لوی نعمت دی. دغه دین ناشکری وکي نه د ذکرولو لټه مرکه او نه عمل کولو لا دغه ناشکری. اگر چې څه ونه وایي چې نه ما یا د علم کمزورې شری د څه به نه ویلې لکه د بنی اسرائیل په شان دي. او دغه دین او دغه علم چې راورسیدو دا نه منل، دا دې ته نه کېناستل، نه ذکرول او په عمل کې نه راوستل. دغه د نعمت ناشکری دا دغه ردی مصداق د جو من يبدل نعمت الله من بعد ما جاءت. بنی اسرائیل به هم دغه څه کوله چې شرعي دلایل او شرعي دین به ته بیانېدو، نو شکل به دې کې هغه خود غرضیان را پیدا شي، تکبر پکې راولاړ شو، ناجایز عقیدې ورته نه وتلې، نو بیا به شکل کم ځکه دین بیانېدل دی به قلوبنا غل زموږ زړه د علم نه ډک زموږ دې خبر ته ضرورت نشته. نو دوی د الله تعالی نعمت بدل کو د هغې نه شکر وکړه. نو نعمت بدلول په دې طریقه باندې شو د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب بیانېږي او د هغې لپاره کېناستل او ذکر د فرای مقرر نه او هیڅ شرعي د عذر او شرعي مجبوري نه وي، دا به دې کې داخل دي. او بدلولو معنا ناشکري او ناشکري کیفیت هم دغه انداز باندې
من بعد ما جاءته رسد حقنا ورتراغلي فإن الله شديد العقاب يقين الله تعالى عذاب ورکول کړي واضح دلایل علم چې کله راورسېدو او دغه ذکر او عمل کول له ټیم ورنکو نو بیا الله تعالی په دې دنیا کې څه عذاب ورکون کړي سنگین عذابونه برازي زين للذين كفروا الحياة الدنيا فاستشبه د پاره د هغه کسانو چې کافران دي ژوند د دنیا اوس د نعمت بدلولو او د علم نه حاصلول او باقي عمل نه کول چې بسر کې د دې کافران دي او په دې هغه گمراه مسلمانان دي دغه سبب ذکر کیږي چې داخله کوي دمر لوی نعمت د الله تعالی موجود دي چې په ځای په ځای هغه الله تعالی حبل الله د الله رسول چې الله رسول کوله سره نه خرابېږي نو دین باندې چې عمل کې دا نه خرابېږي ځای په ځای باندې الله تعالی د نعمت سره تعبیر کړی دی چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي په نعمت سره تعبیر کړی دی او د هر څه باوجود چې کوم دین څوک دین ته اهمیت نه ورکوي څوک یې سره منی نه لکه کافران څوک یې منی خو ته یې نه ورکوي اوس د دې وجه سبب څه کېدی شي نو الله تعالی وایي زين للذين كفروا الحياة الدنيا فاستشهد د فار د هغه کسانو چې کافران دي ژوند د دنیا دنیاوی ژوند او دنیاوی وسایل هغه ته لوي شي ښکاري ام دې خبرو ته ترقی پسند خلک لګي دغه نمونه خلکو ته چې دین قربان کی او دی او دنیا له ترجیح ورکړي دې ترقی پسند خلک لګي نو د کافرانو نظر په دې معنی چې د دنیا عيش عشرت مزه چرچی او د دنیوي وسایل د جمع کول دا د ژوند هدف دی دین ته اهمیت نه ورکړي دلته کې زوینا ویل شوی د خسته کړی شوی پس دغه ځګنو کې د زوینا نسبت شیطان ته شوی ځکه شیطان کړی او په ځینو ځګنو کې ویل شوی دی دا کار الله تعالی کړی نو ګوره دغه کیفیت د دې په ذهنونو کې د حسن د دنیا پیدا کول د دې خالق الله تعالی دی او د دې کاسب شیطان دی الله تعالی دغه حسن د دنیا د محبت الله تعالی خالق پیدا کو شیطان راولګي او د دې کسب یو په خلق بزرګ کې ورواچو هغه ټیم کې ورواچو چې کله انسانان د خپل دین نه غافل شو او شیطانان په اثر انداز شو د بزرګونو کې د محبت پیدا کو نو شیطان به نسبت کیږي په اعتبار د کسب سره الله ته نسبت کیږي په اعتبار د خالقیت سره چې الله خالق ويسخرون من الذين امنوا دې ټوکی کوي په هغه کسانو پورې چې ایمان راوړل دا تکبر علامه دې نه معلومه شو چې کوم خلکو نظر په دنیا باندې دي نو دې خلکو به غریبانان خلک ډیر بدیش او ويسخرون من الذين امنوا دې ټوکی کوي په هغه کسانو پورې چې هغه ایمان راوړل ذکر چې لوی ستوارو لوی مجرمان دنیا لوی کافران او دنیاوی لحاظ باندې دي اکثر مالدار یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کزما سره الله تعالی و چې کزما سره دې خبري احساس نه وي چې دا کافرانو د مسلمانانو باندې کافرانو نه بیا دومره اثر قبول کړي چې کفر به اختیار کړي نو ما به دې کافرانو له دکورونو هم د سرو زرو جوړ کړی ځکه چې هم د دنیا دې بیا تباہ او برباد څاور کول او بس جهنم لنبي او څه عذابونه دې د پاره کولاوي دل او دغه معمولی ژوند د دنیا عارض شي دغه بدی پوری سره نه خو به دې وجه چې کمزوري مسلمانان به متاثر شي شکمن بشي خپل دین باندې نو الله دې سمونه نبی رسول الله الله دې سمونه نو کافرانو هدف چون کې دنیا دا نو هغه په مسلمانانو پورې ملنډ کې چې د دې دین ترقې ته رکاوټ هغه چې کوم په دین باندې ترازونه دي هم په دې لیول باندې لیکل وای چې دین ترقې ته رکاوټ دی کله وای د ماډرن دور سره فټ کیږي نه کله وای دا د حقوق بشر خلاف دي کله وای د اقتصادیاتو خلاف دي ځکه په اسلام کې سود حرام دی او د کې سود ته اهمیت ورکړي دا هغه ترازونه په اسلام باندې او بیا وای چې کوم خلک په اسلام باندې عمل کوي نو اسلام باندې عمل کول انجام صحیح غربت موږ ته عمل نه کړم مالدار بیا ځاګون چې کوم خلک متاثر نه اغین دي هغه چې کله ځان ته ترقی بسن خلک وای نو کوشش دا کوي چې کله مقاله ورزینو عائشه او فحاشي د زور ورکړي نو الله تعالی وایي چې د کافرانو کار دا د مسلمانانو مؤمنانو پورې وټو کوي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه دنیا کې حال د دې بټو کې وکی قیامت کې الله تعالی د څه وکی چې هغه کسان چې هغه پرهیزګار ځان د کفر او شرک نه ساتل دي اگر چې غریبانان د دنیا نه تیر شوی دي فوقهم یوم القیامه د پاسه به د دوینا اور د قیامت ده صفاسه کېدل مطلب دا دی چې جهنم ښکته دی او جنت اوچت سورۃ اعراف کې به تفسیری باس راشي منځ یو کلاو زګینه د اعراف یو کلاو دیوال له هغه د اعراف لګي
جهنميان بسکوت په جهنم کې پراته جنتیان موجود په جنت کې منځ کې نور خلک به اعراب باندې چې دا خلک په جنتی خلک یې ورځنی کوتاهو په وجه باندې په اعراب کې بسوره دي ساري دی به جهنميان مینی خبري بو سکي جنتیان به مینی خبري بو سره کوي او بیا الله تعالی جنت داخل کی نو دا جنتیان به د پاس نه راخرږي کته او جهنم به سي جهنميان غبط حال بدوي عرب کې نور باسه امر راځي چې کاتران خپل منځونو کې باسون هم کوي چیرې پر دنیا کې د خلک و چې موږ پر ملانډي کولې نعدهم من الاشرار موږ به هغه ته شرطسن خلک هم ویلو بیکار عقیدو ولا خلک به متویلو اوس په جهنم کې به نظر نه راځي چې زمنګ نظر کار پرې خو دوه کسان چته راو نو د پاسه نه باغي आवाज به موږ پر جنت کیو تاسو په جهنم کې کیږي نو په اعتبار د مکان سره هم جنتیان او چته جهنميان کته په اعتبار درجات سره هم جنتیان ډیر اوچت او جهنميان ډیر ذلیل دي ځکه جهنميان به خوراک چې کوم دي اگر جهنميان یې زوی دي زقوم دی یو د سمټه جهنم کې بولاړي د زرغنی په تاور باندې سز دي غنی دي تیریږي نه دغه شان کله چې دی بوس کی یا خوراک وکي نو د کلمې به تراوزي دا به شاته ډیران شي او دغه شان کله په پتخانو کې پوي لکېږي کله به داس زنجیرانو کې پوي لکېږي چې د هغه او یا غزا او زنجیر دی او دې کې بدن نه د سیخ په شان کې پوي لشي کله به دوی جهنم په لمبو کې یا ته بتنګ شي بیا به الله تعالی سعیر توی سعیر نه به برته کې سقط راوړي او دغه شان سزاګانی به دوی خوري کله به داس غرون د قیر الصعود نو یو غار دی جهنم کې هغه ته قیر الصعود هغه ته بوکه جوړه شو کته برا گزار ډېر زمانہ بعد جهنم یخ ته ورسي بیا به دغه ځګین بیا راځي چې بیا به دغه فرصت ته وکړي جوړه شي دا پر دې سجون حالي او جنتیان چې کوم یا فتابت کې اگانو کې بنان او جسد غواړي هغه ورته ملایوي ولهم ما يشاءون سم چې غواړي هغه الله تعالی حاضرای تر دې هدف ورته کوم میوه ته اجرا وشي میوه ته بسر هغه بوټي ته اشاره ورکړي امر راکته چې دته او دې به دانی وشي کې یا به نور پته نه راشي نو په اعتبار د مرتبو درجات سره هم جنتیانو چتي په اعتبار د مکان سره هم دغه مؤمنانو چتي او دغه کافران چې مالدار دي مسلمانانو پر ملنډي کوي نو دوی په اعتبار د مکان سره هم کتر جهنميان دي او په اعتبار د درجه سره هم کتر دي والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکړي هغه چاته چې وی غواړي په حساب یا نه دی د دې آیت مطلب دا دی چې په دنیا کې د الله تعالی نظام د سیده چې کافر او مسلمان ټول پر رزق ورکړي او خړډي سیر ولا ورکړي او دې ته نه ګوري چې دا کافر دی که مسلمان دی دا الله تعالی ورکړي دا خلک خپل مان نشي پیدا کوي نو په دې دنیا کې چې رزق ډېرېدل دا د هغه د فضیلت او د کمابه راز نه دی چې رزق کمیدل او غریب کېدل دا د هغه ذلت او د کمزوري راز نه دی بلکې دا الله تعالی نظام دی چې کله مسلمان له پر اخر رزق ورکړي کله مسلمان له کم کافر له ورکړي او دا الله تعالی په دنیا کې رزق کوي خدا د چر فضیلت علامات نه دي